أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. صدقت يا رب العالمين. الله رب العزت موسی علیہ الصلوۃ والسلام ته وی اذهب الى فرعون انه طغى. ورته وی د فرعون طرف ته لاړ شه ځکه چې د سرکشي کړې ده، دې د لارې ناخوا شوی دی، دا ګمراه شوی دی. چې کله ورته دا وی موسی علیہ الصلوۃ والسلام الله ته سوال وکړ چې خدایا یوه خبره خدا ده چې زما دې ژبه کې لکنت دی، معمولی شان دی، نو د ژبې خو د فصاحت خو خلاف وه، نو زما د ژبې نه دا لکنت وباسه. او اوس یو کس به یو مکه خبر وی، یو بنده به کوي یا به د سړي زړه ته کوزېږي، او بل بنده به کوي یا به د سړي د غوږونو سره سې تېرېږي را تېرېږي او هغه به پرې پوهېږي نه. خبره به یوه وي خو د یو په هغې به پوهېږي او د بل په هغې به نه پوهېږي. د وخت لوی علامه به وي، په علاقه به د هغه په شان څوک منطق او فلسفه به راغولي نه شي، د هغه په شان به څوک چاته کتابونه ښودلي نه شي. د استادان استاد به دي خو په ټکي به عوام نه پوهېږي. او یو کس به وي ادنا طالب به وي، هغه چې خبره وکړي هغه له به الله فصاحت ورکړي او د هغه باندې به خلک پوه شي. نو فصاحت دا چې سړی په صحیح طریقه په آسان انداز باندې پوه شي. نور بګې به بله کیسې خو دی ورته وایي چې خدایه پاکه رب اشرح لي، زما دا سینه چې ده دا پرانځه صدري سینه زما، ویسر لي امري او آسان که ماته دا کار زما دا دعوت دا کار راته آسان که، او واحلل عقدة من لساني او کلو که دغه غوټه زما د ژبې دا غوټه چې دا کلو که، یفقهو قولي دپاره دی چې دا خلک زما په دې خبره پوه شي. اوس دا د الله رب العزت نه دعا یوه وغوښتله، نو دا دعا الله رب العزت داسې قبوله کړه چې د موسی علیه السلام په شان فصیح د هغه په زمانه کې نه و. او بله خبره دا ده چې د عامو خلکو دپاره دا چې د چا په ذهن کې کمزوري وي یا د چا ژبه چې ده دا انخلي رانخلي، نو د هغه دپاره چې دی دا داسې وظیفه ده یو د فصاحت دپاره ورسره چې د هر مانځه نه پس سړی 11 پېرې یا 3 پېرې یا 21 پېرې وایي، الله رب العزت به ذهن تیز کړي. که څوک د فصاحت په نیت وي الله ورله فصاحت ورکړي، څوک چې د حافظې وغیره چې په دغه نیت یې وایي یا د لکنت ته ولې وایي، الله به دغه بیماري لرې کړي. قال عرض کو موسی علیہ السلام رب ربا اشرح لی کلو کا پرانزا زما دبارا صدری سینہ زما ویسر لی او آسان کماتا امری داکار زما وحلل کلو کا عقدتا غٹا من لسانی دجب زمانا یفقهو قولی دپار ددی چی پوش دا حالت قولی پا خبر زما باندی. دویم دعای دا اختل چی خدای پاک زما دا ورم پیغمبر کا اغم اللہ قبول اکرام. وجعل لی وگرزو مالرا وزیر معاون مددگار من اهلی دهاندان زمانا هارون اخی چی رور زما دی رور زما اشدد او مضبوط کابی پد سرا ازریم لازما زمان لا چی دا پد سرا مضبوط کا خدایا. و اشرکو او شریکدار کا شریک کا دلرا فی امری فمعامل زما کی دلم برخب پیغمبره کی ورکا دی ما سر شریک کا کئی نصبح کا دا پارا دی چی من تسبیح وایستا کثیرا دیر زیاد چی من ستا دیر زیاد تسبیح وایو سبحان اللہ و بحمده سبحان اللہ العظیم سبحان اللہ حمدا کثیرا طیبا مبارکا وغیرہ. وَنَذْكُرَكَ كَثِيرًا او چستا ذکر کو ډیر زیات چستا ذکر کو ډیر زیات لا اله
الا الله لا اله الا الله لا اله الا الله نور چې څومره ذکرونه دي کوا محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم انک یقینا تو كنت بنا بمن باندې بصیرا لیدونکی قال اوس ورته الله وی قال او فرمایل الله رب العزت قد اوتیتا یقینا درکړی شو تا سؤلک هغه وختل دستا یا موسی اے موسی علیہ السلام الله رب العزت ورته تا چې کوم سوالونه وکړو دا قبول شو ولقد اوس ورته بل خبره کوي ورته وی ولقد مننا یقینا من احسان کړو علیک پتا باندې مرتن اخرى بلزل من پتا باندې یو احسان کړو هغه احسان سو چې کله فرعون چې دی هغه بچی چې دی دا مړ کول دا بنی اسرائیل خو به لیدل دا غي د لاسه کاهنانو چې فیصله کړي نو بچی مړ کول شاه عبدالعزیز سے وایي چې 12000 ماشومان قتل کړو او بعض علما لیکي چې 70000 ماشومان دالو قتل کړو نو ایته موږ پای کې ګوره بچو ساتلې ښا وی پای کې بچو ساتلې بیا په مدمور په یعنی د مور په زړه کې د الله خبره ورواچوله هغه د موي چې دی یو صندوق تیارګا بیا په صندوق کې دی واچو بیا چې په دریاب کې خبره تفصیلی مخکې تیر شوې ده په دریاب کې دا صندوق پرېږده او دی به مونږ ته را واپس کوو نو بیا ګوره مونږ هغه ورته وایي چې دا به زما دشمن له خوا لاړ شي چې د دم دشمن دی هغه به پرورش کوي نو ګوره د هغه لاس لاړ صندوق هم لاړ د فرعون لاس لاړ چې تمام دشمنو د دم دشمنو او ما ول د هغه په کور کې تعالی پرورش کو باغې کې میراث وکړي نو الله رب العزت ورته یو احسان مې باندې بلم کړو صرف دانا اس بها وقتی اوحینا چې من واچول پزړه کې اله امک د استاد مور ما هغه وی ما هغه سو یوها چې وی کیږي تا دا ما هغه یوها هغه وحی چې بیانول شي دا رستو انې پوزي هغه څه شي دا انې پوزي پی چې واچودل را فی التابوت په صندوق کې فقذی فی بیا پرېږده دغه صندوق لرا فی الیم پس کې په دریاب کې دیګه کدي صندوق لرا په دریاب کې فلیلقه الیم بس کو ورزوی دغه دریاب دی صندوق لرا بالساحل ساحل تا داغه ساحل ته ورځي ها हम लोग समंदर के बिछड़े हुए साहिल है इस पार भी तन्हाई उस पार भी तन्हाई मंगा खलगियो चिनम दिन राटिंग को नम दुनिया राटिंग रात से अखवा देखवा हां गड वडो के अख्तई अल्लाह रब्बुल इज्जत तेरा समझ रा नसीब की दुनिया में द दिन ताबी की और द दिन तौफीक ते अल्लाह रब्बुल इज्जत रा नसीब की نو وی ورتا بالساحل ساحل تا یاخذو وبني سدلرا عدو لی دشمن زما وی زما دشمن بدغه صندوق راډین کی وعدو له او دشمن ددو والقیت او من واجول علیک بتابانی محبتا محبت مني زمن د جانبنا نو سپدې کې یو اجازه د غټه خو خلک به استعمالات غلط کوي نو ورته وی والقیت علیک محبتا مني وی ما واجول بتابانی محبت د خپل جانبنا نو موسی علیه السلام د بچی چا قتل داغه پزړه کې بور سره مینه پیدا کیدله بلکې هر پیغمبر ته داسې تو ګوره د فرعون پزړه کې ګوره د موسی علیه السلام د لپاره قدر او مینه وخا که چېرته نه وه بیا د ښځې په خبره باندې نه راړېده ولې هغه ظالم و چې همدغه ښځې بیا په لاسونو باندې میخونه ونه وای خو دغه وخت چې ورته وکتل نو الله رب العزت والله په زړه کې مینه ور واچوله والقیت علیک او ما واچول پتا باندې محبتا محبت مني زما د جانبنا ولتصنع د پارادی چرالوی شي علی عینی په حفاظت زما کې مونږ وایو لکه چې زما سترګو مخې ته تر راغټ شي توس ما ته خبرې دي زما سترګو ته زما مخامخ راځي شي ته خو لا ماشومې ما ته خو نه پوهېږي الله رب العزت ورته وایي چې ته زما د سترګو مخامخ یعنی ما په خپل حفاظت کې راځي کړی اس په هغه وخت کې تمشي چې تلله اوس بل افسان مې در باندې دا وکړو چې ستا خور وه هغه چې د دې صندوق پسې شاته روانه وه
صندوق ته کته چې دا به د فرعون دربار ته چې دی ورځي ځکه مور ته مې الله فضله کې ورچوي نو هلته چې دی یا نیرو یا به دغه غاړه باندې د فرعون کسان لګي او نوکران هغې د سمندر په غاړه او یا نیر کې ورته دواړه خبرې دي او دغه صندوق راټینګ کړی شو بیا تا هغه د قتلولو اراده وکړلو بي اسي چې دی د هغې نه منع کړو چې کله یې منع کړو نو بیا د هغه لپاره د پیو ضرورت شو چې د پیو ضرورت شو نو کومې زنانه به چې راتله د هغې تیله به موسی علیه السلام خوله نه وروړله دغلته د موسی علیه السلام دا خور هم ولاړه وه دا ورته وایي ما ته یوه زنانه معلومه ده دا یې خو ورته نه وي چې زه بني اسرائیل هغه د بني اسرائیلو نه ده د ده مور ده ځکه چې بیا خو یې قتله شهید کوئ نو ورته وایي چې داسې ما ته یو زنانه معلومه ده چې د هغې پې څوک ماشوم د هغې تي ته خوله وروړي نو بس د هغې پې څکي ځکه چې هغه ډېر خواږه پې دي نو ای ورته چې هغه راوله دا راغله دا مورې او چې دی ورته څنګه پې وړاندې کړل هغې اوس که نو ای ورته چې دلته یوه کمره درله خاص کو فرعون ورته دی ورته چې نه شک یې خو نه راوسته ورته وایي که چېرته ما ته راپرېږدې هلته زما خپل بچي دي که چېرته یې راپرېږدې خو هلته به زه پې ورکوم او که نه یې راپرېږدې بس ځان سره وساتې نو بیا به فرعون پیسې هم ورکولې او هغه به خپل ماشوم ته به هغې پې ورکړي الله وایي داسې مې وکړه اس په هغه وخت کې تمشي چې تلله اوښتو که خور سته د خور دا رشته ډېره خوږه رشته ده مونږ یې د لږې ځمکې دپاره شاته وغورځو ډېره خوږه رشته ده خو چې د ځمکې کیسه پکې راشي په خوله توبې وباسه چې موقع پېښه شي نو بیا د بل تنبیه وباسه اس په هغه وخت کې تمشي چې تلله اوښتو که خور سته فتقولو نو ویل دی هل ادلکم آیا وښایم تاسو ته علی من هغه څوک دلالت درکم خبرداری درکم تاسو ته علی من په هغه چا باندې یکفلوه چې کفالت به وکړي د دې فرجعناکه نو موږ واپس کړو تا لره الی امک ستا مور ته کئی تقر عینها کئی دا عین لکی کئی دا پارا دا دی تقر عینها چی یخی شستر کی دا دی ولا تحزن او دا غمونکی دا پارا دی چی دا دی ستر کی یخی او غمونکی بیا اللہ رب العزت وردی چی بل افسانم در باندې داو که چی تر آغت شوی چی تر آغت شوی نو تا یو کبتیل چی دی پلک ورکو پلک سرا دا سلی زوی مل پری وطا اخو ستا پلک سره مړ شو بیا تا سره موږ دا وکړه چې ته لاړې مدین ته لاړې هلته هم دونه وخو ساتلې وقتلت نفسا او تا قتل کړو یو نفس لره فنجیناکه نو موږ نجات درکړو تا لره من الغم اوس موسی علیه السلام خو قصدن نه و قتل کړی د قتل اراده یې هم نه وه در سره فنجیناکا بس من نجات درکتا تا من الغم دا غمنا وفتناکا وازمائشتون امراوستل پتا باندی فتونا دیر ازمائشونا یا ازمائی امتحانات مقلل پتا باندی فتونا پا امتحانات کولو سرا حسن تا چکل اللہ نو التا بلی افسان دا چی تا واتر ازی روٹے نو وخوڑلے نو تک شان دی دا اللہ نه سوال وکړه چې خدای پاک که زما په نصیب دې څه لیکلي نو هغه راله راکړه دا الله نه سوال وکړه الله هغه دوه جینکې چې دی هغه پرې پېښې شوې یا هغه معروف چې کوم پیغمبر دی یعقوب علیه السلام د هغه لوریانې وې یا زیاته راجح دا ده چې یعقوب علیه السلام نو هلته ځکه په قرآن کې تعبیر کوي په صاحب د مدین باندې نو یا چې دی دغلته بل لوی شخصیت او یا چې دی یعقوب هو بل یعقوب یا وغیره د دغې باره کې روایات شته شعیب علیه السلام شیخ مدین باندې قرآن ته تعبیر کوي نو وفتناکا فتونا بیا هغه چې دی هغه تاله روټۍ درکړه ګوره هلته یې تاله خپله لور درکړله او تا چې دی هلته وخت تېر کړ 10 کاله فلبست سنین بس تا درنګ تېر کړو کلونه فی اهل مدین په اهل مدین کې یعنې په مدین کې ثم جئتا بیا تا راتګو علی قدر په یو اندازه باندې په اندازه د عمر باندې یا موسی علیه السلام
ثم جئت بیارات گتا علا قدر پیونیٹا معلومه باندې چې من کومه نیټه یې دیوا یا موسی اے موسی علیہ السلام یا داسې وایا ثم جئت بیارات گو علا قدر فقدر د عمر د رسالت باندې ګورا دا قسم دونه تورا توکړه تا چې دې استاد لاسه چې دې کې زمو حکمت یو کس مرشو تم مدین ته ولېګلې الته تربیت او شنورم او بیا چې تر اتلی نو ګوره مونږ کیسه دلته د رسالت عمر له پوره کړې وه چې ستاسو 40 سال پوره شو نو په لار هم درته پیغمبري درکړه ثم جئت بیا تا راتګو علی قدر فقدر د عمر د رسالت یا موسی علیہ السلام اوس ورته وایي بیا واصطنعتک مونږ چونو کړو تا لره لنفسي د خپل ځان دپاره یعنې د دعوت دپاره اذهب لاشه انت تو واخوک ورورستا بآیاتی بنشانو زما سرا ولا تنیو سستی مکوی فی ذکری پا ذکر زما کی اذهبا دا اس تسمیه سیغی دی اذهبا لانشه دوارا الى فرعون تا انہو یکنن دا فرعون چی دی توغا دا سرکشی کردی دا فقولان وای دوارا لہو دا فرعون تا قولا وینا لینا نرما لعلہو ہائیگی یتذکرو چی دی نصیحت قبول کی او یخشا یا او یریگی گورا اللہ رب العزت ورطوئی چی فرعون لورزینو نرم وینا ورطو کخا نو هارون رشید بارکی میو خبر رازی شیخ سید لاغ بارکی لکلی رحمه اللہ او عام علماء دا مامون رشید بارکی لکلی خیر هارون رشید چې دی واخلې وموي هارون رشید یو خطیب و هغه به ډېره ښکلې خطبه ورکوله او یو په علاقه کې بل قسم مشهور نو هغه ورته سپاره شو که چېرې زم یو پیره چې دی دا خطبه ورکوم دا خلیفه په جومات کې د ورته چې صحیح ده اوس خلیفه مخامخ ناست و دی راغې خطبې وې نو خو دا هغه ډېر بادشاهیان وایي عالمان هم ورسره ډېر وي هارون رشید به دا ورځې چې دی 200 رکعته نفل کړو 12 سپارې به د شپې تلاوت کړو خبر داوا خیر هارون رشید ورته مخامخ ناست نو دی ورته لګیا شو چې هارون رشید ته ډېر لوی ظالم ته داسې بس څه به راغشتو په هغه به ورپېټ کول څه به راغشتو په هغه به ورپېټ لکه زموږ د علما چې بعضې چا سره ناست دي وزیرانو سره یو پلان کې وزیر سر ناست او هغه ته ګوره هغه غلط هم دی دا چې هغه سر ناست نو خامخا دی ورته په مخامخ وایي چې ستا دا کار غلط دی ته داسې د خلکو په مخ کې ورته لګې نو دا خو د دعوت طریقه نه ده دا خو د تبلیغ والا اصول دي چې نرمي کوي نو هر یو کار کې په چا ګوته نه نیسي خیر نو هغه هارون رشید برداشت کړه خبره چې کله هر څه وشو نو بیا یې دی راوغوښته چې کله یې راوغوښته دربار ته نو ورته وایي چې ځان له ورسره کېناسته ورته وایي چې وایه تا څه وې تا پلانکي اعتراضات وکړه خبرې دې وکړې تا چې کومې غلطۍ شمار کړې په دې نه په ما کې ډېرې زیاتې دي د دې نه په ما کې ډېرې زیاتې دا خو تا کمې وي تا ته د څه پته ده په ما کې ډېرې زیاتې غلطۍ دي خو خبره دا ده چې ته ما ته دا ووایه چې فرعون ناکار و که زه ناکار یم نو هغه ورته ووایي چې نه فرعون ناکار ته خو مسلمان یې خو کافر د خدای دعوې کړه وایي دا راته ووایي چې موسی علیه السلام غوره و که ته غوره یې نو هغه ورته وایي چې نه صرف موسی علیه السلام خو پیغمبر و زه خو ادنا امتي نو ورته وایي چې فرعون له چې کله موسی علیه السلام دي نو الله ورته وایي چې قولا لینا نرمه خبره ورته وکړه او ته ماته دونه د خلکو په مخ کې لګیا یې نو بیا یې ورته 12,000 اشرفې هم ورکړې چې د حق ویلو زه صحیح کا نور حق وینا کولی شي خو دا 12,000 اشرفې والا حق وینا کوه خو زه مکمل هلته ګوره نور حق وینا کوه خبره دې ټیکه خیر نو دا خبره وکړه بیا دلته به ستا په زړه کې راشي چې ها کافر ته به هم نرمه وی نو نور ځایونو کې اشداء علی الکفار کافر ته به هر ځای کې نرمه نه وي اوس د جهاد نه مخکې دعوت ورکې مثال په طور زمونږ صدر دی بل دی مسلمان ته به د لازمي ده چې کله کافر سره میلاویږي کمزوري هر څه په خپل دی دې به لومبنۍ دعوت ته کلمې ورکړي نارې په نرمۍ ورکړي او چې کله نرمي نه نو بیا سختي هم کولی شي الله دې معافي وکړي او عبدالله ابن عباس رضی الله تعالی عنہما فرمایي چې قول لینا نه مراد دی لا اله الا الله وی ورته وایي فقولا له نو بس دواړه وایي دتا قولا لینا وینا نرما لعله یتذکر هایي چې دې نصیحت قبول کی
او یخشا یا ویریږي قال ویل دي دواړو ربنا ای رب زمونږه اننا یقینا منګه نهاب یریګو ان یفرط علینا چې دی بتیزیو کی سرکشی بو کی بمن باندې قولا دخلی گڑی وڑی براتوی کنزلی براتوی او یا او ان یطغا یا بسرکشیو کی را باندې فعلا عملی طور بچی دا خو سخت سزاګانې ورکوي هغه خلکو له پلاسونو میخونه وي سزا براکي الله ورته وي قال او فرمایل الله رب العزت لا تخافا ميريږي دواړه انني یقینا معكم سره تاسو دواړه اسمع زورم خورم وارا اوزلیدلکم فاتیاو بسلام شی دواړه بسلام شی بقولا او وای یا بقولا وای دواړه ان یقینا رسول ربک چې موږ دواړه پیغمبران درپستایو فارسل یو ورته د لا اله دعوت ورکو پیغمبر په دویم نمبر کار دا کو چې خپل قوم د غلامۍ نه وباسه نو اول ول د لا اله دعوت ورکا کاکا چې کینی ورسره په اقوام متحده کې او په بل ځای کې دویم ورته دا وایا چې دا تاسو چې څه کوي دا تاسو چې زموږ مسلمانانو باندې کوم ظلم کوي نو دا ظلم مه کوي غلامان یې مه جوړوي غلامان یې مه جوړوي ځینو خو هم ټول غلامان دي تاسو غلامان مه جوړوي نو دا پیغمبر په دویم دا کار چې خپل قوم به غلام نه پرېښوده فارسل بس اولیگا معنا سره زمونږه بني اسرائیل لرا ولا تعذبهم عذاب مو ورکو دی لرا په دې باندې زیاتې مه کوه قد جئناکا یقینا موږ راغلیو تا ته بآیت په نشانو سره نشانې ترخکې ویلا ځان نه که سپین به پړه کېده امسانه به اژدها جوړېدله من ربک د رب د جانب نه دستا والسلام سلام دی وي علی من په هغه چا باندې اتبع الهدى چې تابعداري کړې وي دا هدایت چې تابعداري وکړي د هدایت انا یقینا منګه قد اوحي الینا انا یقینا منګه قد اوحي الینا یقینا وحی شوی دا زمون جانب تا انا یقینا قد اوحي الینا وحی کړی شوی دا زمون جانب تا ان العذاب یقینا عذاب دائمی علی من باغ چا دی کذبا چې تکذیب کی دا الله نافرمانیو کی وتولى او مخواړوي قال نو ویل ورته دی پیرون هم ډېر لوی ارامیو کنه فمر ربکما سوق دی رب تاسو دواړو یا موسی اے موسی علیہ السلام نو مناظره شروع شو او مناظره کې به یو کس خبره کوي ټول بچی چې مغه نه وای نو سر موسی علیہ السلام یوازې لګیا دی قال اول موسی علیہ السلام ربنا الذي رب زمن هغه ذات دی اعطا چې ورکړي دی کل شی هر یو سیسته خلقه پیدایش ثم هدا بیا ورته لاره خودلی دا اول پیدا کو بیا ورته لاره خودلا نو د ورته جواب کیوي دا هډې لوی آرامي چې زما د قوم په خپل مشرانو ډیر خپه کیږي نو ډایرک ورته دا وایي چې را زمونږ د مشرانو بس علي دا مخکینو قومونو بس علي نو دی به وایي چې خو په دوزخ کې نو زما د قوم به خپه شي دی به مخواړه ایمان براونړي نو دی ورته وایي قال فما یا بل دغه لارې چې مناظره کې سړی راګیر شي نو دی بیا بل طرف ته وړي او د مناظرې د اصول دي چې سړی درته موضوع بدل کړه نو بیا به پرېږدي نه کله پرېښود بل ځای ته ورسره وړي نو بیا ته خپله شکست خوري بل ځای ته بیا نه پرېږدي دی ورته وایي قال ویل فرعون فما بال القرون الاولى بس حالت دا غړومبنو پیړو دا غړومبنو خلکو څه حالت دی غړومبني قامونو نو دا ورته موسی علیہ السلام د زمانه پیغمبر او خيار د زمانه قال ورته ویل موسی علیہ السلام علمها علم دا غي عند ربي پنځ درب زمادي فی کتاب په کتاب کې لا يضل ربي چې نه خطا کیږي د رب زمانہ ولا ينسى او نه تهریږي الذي غزات دی جعل چې ګرځولې دا لکم ساز د بارا الارض ازمکا مهدا پرش وسلکا وسانا کړي دا لکم ساز د بارا بیا بدی کی سبلا لارې دتلو وانزل نازل کړي دی من السماء د اسمان نه مان وبولرا
د ورته دا دلایل وي زما رب هغه ذات دی چې هغه پیدا کړي دي اسمانونو ځمکو لره ستا دپاره ځمکه فرش ګرځولې ده لارې درته پکې جوړې کړي دي په دې باندې سټاپ شن اوس الله وایي چې دا نور دلایل هم پکار وو تو اولادره سټاپ شه د خبره پوره کړه الله وایي چې دا نور هم پکار وو چې ویلي هغه څه فاخرجنا بس موږ راوباسو به په دې سره ازواجا جوړې من نباتی د بوټونه شتا مختلفې الله رب العزت وایي چې مختلفې هغه جوړې چې دي د بوټو نه راوباسو دا په څه سره په باران سره د اسمان نه چې کومې اوبه راځي موږ ورته وایو کولو خورئ ورعو او دا څاروي چې دي دا څروي ورعو څروي انعامکم څارو خپلو لره ان فی ذلک یقینا پدې کې لآیت نشانی دی لأولی النهی دا پاره د خالص عقلونو والو چا چې خالص عقلونه دي د هغې دپاره په دې کې نشانې دي الله رب العزت تراله په اسلام استقامت را نصیب